الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بحبيبه المجتبى، والصلاة والسلام على خير الورى سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أهل التقى والنقى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين. زمون محفلتا سيد السادات پیر طریقت رهبر الشریعت حضرت العلامہ مولانا سید حیات اللہ صاحب مبارک او این تشریف پوری وکړه. حرمت لازم اجازه رسید. کینه صاحبانو، زمون د محفل خیر او برکت الحمدلله خدای پاک نورم زیات. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طول درود شريف اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. ومحفل کے تشریف فرما زمون دیر زیاد قدردان قابل صد احترام واجب الاحترام دزمون مشر پیر طریقت رهبر شریعت سید السادات شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ و مولانا سید حیات اللہ جنیدی صاحب دامت برکاتهم و فیوزاتهم علینا. اور سرا ددغ مسجد کی د اواتو کالو رئیسی دلته په ډېر ښه انداز باندې خدمت کوونکی د دین او د اسلام د ستاسو د کلي د علاقې د ماشومانو تربیت کوونکی د جامعه جنیدیه غفوریه د هغې فاضل نوجوان عالم دین زما ورور حضرت العلامه مولانا راحت شاه صاحب جنیدی چې د دغې مسجد خطیب دی، امام دی، او ستاسو په وړاندې دا ګلونه ماشومان لس کسان، دا ډېره لویه عظیمه خبره ده چې قرآن کریم مبارک یا اول نه واخله تر اخر پورې په تفسیر او په معنا باندې ورته اختتام ته ورسوه. او دا دوه سورتونه په اخر کې یې پرېښودي دي صاحب مبارک په اجازه باندې، او دا وی په وړاندې زه ډېر یو فقیر او حقیر انسان یم، دا وی په اجازه باندې او دا وی په دعا باندې مختصرې لنډې خبرې په دغه دوو صورتو کې کومه چې دغې ماشومانو اختتام وشي. دغه تفسیر د معنا سره د تفسیر سره د وضاحت سره والله اعلم چې څو کلو رئیسې به دغه کاوش او محنت شروع الہ العالمین نن هغه په خیر او عافیت باندې د رب سر ته ورسي. په آخر کې به انشاءالله تعالی دعا کیږي. ډېر په ادب باندې په احترام باندې کښېنئ. هغه عربی یو کهاوت دی، کلم الناس علی قدر عقولهم. دا ختمانه زه تاسو ته کوم او زه داسې خبرې کوم چې څومره باندې تاسو پوهېږئ. په دغو دوو صورتونو کې ډېرې خبرې دي، ډېر یا مطلبونه دي، ډېر یا وضاحتونه دي، ډېر یا تشریحګانې دي. په قسمه قسم طریقو باندې علماء کرامو په دې کې خپل تحقیقات کړي دي. خو هغې طرف ته که زه لاړم خبره به ډېره اوږده شي،
صاحب مبارک تشریف فرما دے انشاءاللہ دعا وکړي موږ ته دا وی په اجازه باندې ډېر په ادب احترام باندې کینې یو څو خبرې ورته کوم دا تفسیر دی یو تقریر زمون منځ کې کدا سي خبره راته نو تقریر خو هم پکې پوره کوو تفسیر هغه ان شاء الله پوره کوو صاحبانو دا دعا اخیرنی سورتونه په دې کې زه یو څو خبرې کړم هغه اول کې ورته بیانوم چې دا خبرې به زه پکې ان شاء الله کوم بیا یې ورته اسانه ترجمه کوم او په اخر کې به ان شاء الله اختتامي دعا یو څو خبرې دي په دلته اسانه اول نمبر د دغه دوه سورتونو یو نوم دی یو مختصر نوم یې دی خپل نوم خې سورته فلق دی او دغه بل سورت خپل نوم سورته ناس دی خو دغه دوه سورتونو په شریک باندې یو نوم دی مختصر نوم یې دی هغه نوم څه شی دا وینه رسو دا یاد لري په قران کریم کې دا کوم سورتونه چې راغلي دي الحمد سورت فاتحه نو وخلا والناس پوری 1 نمبر سورت 2 نمبر سورت 3 نمبر سورت ټوټل 114 سورتونه دي دا کوم ترتیب باندې چې په قران کریم کې راغلي دي دي ترتیب قرآنی دام یو ترتیب ریش 1 نمبر باندې فاتحه لري په 2 نمبر باندې سورت بقره لري په 3 نمبر باندې سورت ال عمران لري دا کوم ترتیب چې په قران کې دی ترتیب مصحفي ترتیب قرآنی یا د سورتونو ترتیب قرآنی دی خو یا د سورتونو ترتیب نزولی دی چې په نازلېدو کې څو یم نمبر دی خلک دوه خبرې کوي په قران کریم کې څو یم نمبر سورت دی او په نازلېدو کې څو یم نمبر سورت دی په نازلېدو کې هغه د ترتیب نزولی نو ډېر داسې سورتونه دي چې په نازلېدو کې لسم یا شلم یا نلسم یا شلم یا یوشتمی او په قران کریم کې وګورئ هغه د سلام نمبر نه بعد کې راغلي دي قران کریم کې وګورئ د 50 نمبر نه بعد کې راغلي دي نو سورتونو ترتیب په دوه قسمه شو یو یې د قرآني ترتیب دی یو یې نزولي ترتیب دی نو زه به ان شاء الله دام خایم ستاسو د فائدې لپاره چې دا دوه سورتونه دویمه خبره بدایي چې ترتیب قرآني په لحاظ باندې څویم دي او ترتیب نزولی چې خدای پاک نازلول په هغه ترتیب باندې دا دواړه څویم سورتونه دي ابا دا غیر د رسول صاحبانو دریم نمبر خبر پکې دا چې احادیث راغلي دي امام بخاری امام مسلم امام نسائی امام ابي داود صحیح سته چې ورته یې کنه آخ کې احادیث راغلي دي د دغه دوه سورته مکی او مدنی دي د دوه سورته ځکه چې کوم سورته په مکه مکرمه کې نازل دي هغه ته ویل کېږي مکی او چې کوم په مدینه منوره کې نازل دي هغه ته ویل کېږي مدنی نو آیا دا مکی سورتونه دي دواړه او که مدنی سورتونه دي حالانکه دواړه قسمه روایت موجود دي مکی کې دلیم موجود دي مدنی کې دلیم موجود دي بیا څنګه دواړه کېږي یو سورت په مکی یا به یو سورت مدنی هغه احادیث په اړه کې باندې جواب کړم چې په دې باندې پوه شئ حالانکه قران کریم کې لیکلای مکیه دوه سلام دا مکی دی او عقبه ابن عامر چې کوم روایت ته امام نسائی امام ابي داود دوار ذکر کړی عقبه ابن عامر روایت نه پته لګي چې دا دوه سورتونه سړي مدني دي ځکه چې امام نسائی بالکل په وضاحت باندې لیکلي امام ابي داود چې عقبه ابن عامر ایمان راوړی په مدینه منوره کې او هغه هم دا حدیث رسول الله نه روایت کړی دی هغه حدیث التوای دا یو خبره مختصر کوم او دا یې رسول څلورم نمبر خبره دا کوم مختصرا چې دا دوه سورتونه څنګه نازل شو الله ولې نازل کړه ځکه دا هر آیات دې ویل کې شان نزول دا ولې نازل شو نو ان شاء الله تعالی چې په توجه وکړئ کنه نو داسې خسته خبره به ووري چې پاتې ځان ته بمزرخي چې موږ هم نن څه زده کړه دی وجنا علما او صلحا او اولیاء او اتقیا دوی سره کې نه دوی سره صحبت کړي
او د خو خلکو صحبت انسان له څه ورکوي ډېره فایده ورکوي خو که په توجه باندې کېناست مکي او مدینې نه پس به خبره کوو شان نزول چې دا څنګه نازل شوي او د هغې نه وروستو صاحبانو داسې په دې الفاظو کې اسانې خبرې ستاسو د ذهنو مطابق ترجمه به راته کوم او په آخر کې به فضیلت بیانوم 2 یا 3 احادیث یا یو حدیث هم کافي دی وخت ډېر ما اخلم 45 منټ 40 منټ کې دا خبره راغونډوم انشاءالله خو توجه وکړئ ځکه قرآن دی نو په آخر کې بېرته فضیلت بیان کړمه نن سبا کې فلان وظیفه راکړه دا وظیفه راکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم دې متعلق کوم فضایل بیان کړي دي بیا به دعا انشاءالله تعالی خو ټول اول مشکات شریف حدیث القیامه مشکات شریف حدیث ته د لومبني جلد نبی علیہ السلام فرمایي چې په کوم محفل کې ذکر کیږي ذکر رب یادېږي یا په کوم محفل کې تعلیم او تعلمي زده کړه او ښودنې یا په کوم محفل کې د قرآن کریم تلاوت او معنا او تفسیري یا په کوم محفل کې تدریسي یو فن ښودنې رسول الله فرمایي په دغه محفل باندې الله طرف نه اطمینان نازلوي اطمینان سکون نازلوي سکینه نازلوي خو چې په توجه باندې خلک ناست دي الحمدلله دا محفل قرآن دی قرآن کریم تفسیر کو دو 2 سورتوں انشاءاللہ دلتم در رب لا یزال در طرفنا اطمینان نازلگی سکون نازلگی نو دی وجنه په احترام باندې کېنه صاحبانو ټولنه اوله خبره دغه 2 سورتوں یو مختصر نوم دی دواړو ته په شریک باندې هغه نوم اخیستی شي هغه نوم دی معوذتین دغه 2 سورتوں ته څنګه مخلي معوذتین ورته او معوذتین چې کلم په حدیث کې راغلي یا علماء یا تا ته وایي چې معوذتین سورتونه وایا دا خلی نظر د پاره او سحر د پاره او څه د پاره او څه د پاره د خلکو د شر نه د ځان ساتنې لپاره معوذتین لفظ ارتیات کا هغې نه مراد کوم سورتونه سورت فلق او سورت ناس دا یو شارټ نوم دی مختصر نوم دی او دا نوم یې ولې دی معوذتین ورته ولې معوذتین معنا په اسانو الفاظو کې هغه شی هغه سیز چې په هغې باندې پناه وغوښتلی کېږي د شرور د زمانې نه د تکلیفونو نه د بد نظر نه د سحر نه پناه او چونکې په دغو 2 سورتونو کې رسول الله مبارک پناه غوښتله د بد نظر نه د سحر نه او معوذتین معنا دا هغه سیز چې په هغې باندې انسان رب نه پناه وغواړي او په دغو 2 سورتونو کې همدغه پناه ده رسول الله تعالی یې دې نه پناه وغواړه او داسې وکړه یا رسول الله او دې نه پناه وغواړه او دې نه طریقې ورته ښودلې چل یې ورته ښودلی دی نو ځکه دې ته ویل کېږي معوذتین ورته د هغې نه وروستو بعد صاحبانو قرآن کریم ترتیب ته چې وکتلی شي قرآن کریم نو سورت فلق نمبر دی دې ته ویل کېږي ترتیب قرآني مصحفي نو نمبر یې هغې 113 نمبر سورت دی او په سورت ناس ته وګورئ نو ترتیب قرآني چې کوم دی هغه 114 اخرانی نمبر سورت دی دا یو ترتیب قرآنی دی چې په 114 سورتونو کې سورت فلق 113 دی او سورت ناس 114 دی خو صاحبانو چې کله نازلېده رب کائنات د طرف نه د حضور علیه السلام په ذات باندې په واسطې د جبریل علیه السلام سره نزولی ترتیب یې څه شی نو صاحبانو نزولی ترتیب د دغې سورت دی شلم نمبر یعنی چې کله دا نازلېده یا قرآن صحابه کرامو نو راجمع کړی قرآن له یا ترتیب نو ورکړی صحابو نو 2 نمبر کې نازل دی په شلم سورت فلق نه مخکې 19 سورتونه رب کائنات نازل کړي شلم نمبر سورت یې په مکه مکرمه کې دا نازل کړی او سورت ناس 20 نمبر دا یو بل پسې سره معن دواړه سره سوي نازل شوي دي شپې نازل شوي دي شپې په حدیث کې داسې راځي لیلن او صبحي کې بیا رسول الله صحابو ته ویلي دي چې داسې نازل شو نو ترتیب نزولیه سورت فلق شلم نمبر دی او سورت ناس 20 نمبر دی او ترتیب قرآنی 113 او 114 دی دا خبر د دې نه بعد چې صاحبانو په سورت فلق کې 15 آیاتونه دي
یو پکې رکوع ده، پنځه پکې آیاتونه دي، یو پکې رکوع ده. او په سورۃ ناس کې شپږ آیاتونه دي، یو پکې رکوع ده. نو شپږ او پنځه دا 11 آیاتونه شو مکمل، 11 آیاتونه. او کلمات او حروف هم شته. الفاظ او کلمات په فلک کې درویشت دي، په سورۃ ناس کې شل دي. او حروف کې ډېر اقوال دي چې حروف په کې سورې فلک او په ناس کې یو کم اتیا، په دواړو کې یو کم اتیا حروف دي. په فلک کې درویشت کلمات دي، په سورۃ ناس کې شل کلمات دي، او حروف یې یو کم اتیا دي. او رکوع پکې یو، او آیاتونه د فلک 15 او د ناس 6. دی پسې خبره په دې باندې په پوهه صاحبانو زه په آرام ذکر لګیم چې تاسو څه شي ذکر. دویم نمبر دا سورۃ مکی دی که دا مدنی دی؟ په دې کې روایت دي. د دې مکی کېدلو کې روایت دي، او جلیل القدر تابعین او تبع تابعین په هغې باندې متفق دي چې دا دوه سورتونه په رسول الله باندې نازل دي په مکه مکرمه کې. او په مدني کېدلو باندې هم روایت شته چې دا په رسول الله باندې نازل دي په مدینه منوره کې. نو مدني دي، حالانکه په قران کریم کې وګورئ لیکلي دي دا چې په قران کریم کتاب کې سورۃ الفلق مکیه، سورۃ فلق مکی دی، او سورۃ الناس مکیه، سورۃ ناس مکی دی. حالانکه دلیل صحیح حدیث دی، په اعتبار د سند سره، په اعتبار د راوی سره، په اعتبار د الفاظ سره صحیح حدیث دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عقبہ ابن عامر روایت کړی دی. هغه په دې باندې دلالت کوي چې دا سورتونه مدني دي، په مدینه منوره کې نازل دي. نو صاحبانو دواړه طرفونه احادیث پکې شته. نو که په ظاهر باندې انسان وګوري څوک چې مکی شو نو مدني نه دي، چې څوک چې مدني شو ظاهر خدا سے ښکاري بیا مکی نه دي. حالانکه دواړو طرفونو ته رسول الله خبرې موجود دي، او رسول الله مبارک په خبره کې د ذرې قدر برابر شک او شبهه هم نشي کېدای. نو څنګه جوړ دي د تطبیق علماء جوړ به څنګه راوړي چې په دواړو احادیثو باندې څه شي عمل وشي؟ جوړ به څنګه؟ نو جوړ یا دوه جوابات یا تکړم دوا چې دواړو احادیثو باندې عمل وشي. اول نمبر جواب یې صاحبانو دا دی چې او دا سورتونه مکی دي او دا سورتونه مدني دي. اوس دواړو احادیثو اول نمبر جواب صاحبانو دا دی چې دا نازل دي اول په مکه مکرمه کې، ځکه رسول الله په حدیثو کې ویلي چې دا نازل دي، او دنیا تابعین دا قول دی چې دا نازل دي په مکه مکرمه کې. نازل دي حدیث کې راغلي، د ډېرو علماو قول هم دی، مذهب هم دی، بالکل الته نازل دي. نو بیا مدني متعلق کوم حدیث دی نو هغې څه جواب دی؟ هغې جواب دا دی چې دوباره رب کائنات په مدینه منوره کې په رسول الله باندې بیا نازل کړي دي په طور د علاج باندې. ځکه رسول الله باندې څه شی شو؟ رسول الله باندې سحر شو، رسول الله باندې جادو شو، اقیصار تکړم شان نزول کې جادو کې شو. نو علاج یا د یونس آیاتونو علما فرمایي چې نازل دي اول په مکه مکرمه کې، هغه احادیث صحیح دي. په مدینه منوره کې بیا نازل دي په طور د علاج باندې چې دا د نبی علیہ السلام د صحت او د جادو د ختمېدو لپاره علاج په طور د علاج باندې نبی علیہ السلام باندې په مدینه منوره کې څه شو؟ بیا نازل شو. ځکه عقبہ ابن عامر څه فرمایي؟ رسول الله په سبعی منځ کې وفرمایل اے صحابه زما خبرې اورئ، وایي اورئ اے صحابه، بیګانه باندې داسې آیاتونه او داسې قرآن نازل دی چې دینه مخکې د دې په مثل باندې ما باندې قرآن نه دی نازل. داسې ښایسته قرآن بیګانه باندې نازل دی، قرآن هغه شعر باندې نازل دی. رسول الله فرمایل معوذتین سورۃ فلق او ناس. او عقبہ ابن عامر فرمایي دی روایت کوي بیګانه باندې شپې دوه سورتونه آیاتونه د قرآن نازل دي. او حالانکه امام نسائی امام ابو داود لیکلي چې عقبہ ابن عامر په مدینه منوره کې ایمان راوړی. دا حدیث دلیل په دې خبره باندې دی چې دا چېرته نازل دي؟ په مدینه منوره کې نازل دي. ها نازلو په طور د علاج باندې چې یا رسول الله د خپل سحر علاج په دې باندې وکړو، رسول الله د سحر علاج په دې باندې کړی دی. یو جواب یې دا دی چې مکه کې اول نازل دي، په مدینه منوره کې بیا نازل دي په طور د علاج باندې چې رسول الله په دې باندې څه وکړه؟ علاج وکړه. دویم جواب یا مفسرین کړی دی چې دا څه داسې خبره نه، څه ناجایز خبره نه ده. یو سورت دوه پیرام نازلېدی شي،
لکه سورة فاتحه ده فاتحه علماء مفسرین شل نامې د سورة فاتحه لیکلي شل ډېرې دي مشهور نامې د سورة فاتحه څو دي شل دي په هغې کې یو نوم دی سبع مثاني دا د سورة فاتحه یو نوم دی لکه سورة شفاء داسې نور ډېر سورة حمد سورة فاتحه ډېرې نامې یو پکې وایي سورة سبع مثاني نو سبع ملګري اوته مثاني ملګري هغې آیاتونو ته چې دوه پیره راځي دوه پیره نو علما مفسرین څه فرمایي چې د سورة فاتحې دا نوم ولې سبع مثاني د سورة فاتحې په نومونو کې وي چې دا نوم یې ځکه دی چې سورة فاتحه دوه پیره دا سورت په رسول الله باندې نازل دی یو ځل په مکه مکرمه کې او یو ځل په مدینه منوره کې یو سورت فضله نازلی دی شي نو دا مکی متعلق احادیث هم شته او مدنی متعلق احادیث هم شته نو یو ځل په مکه مکرمه کې نازل دي په رسول الله باندې یو ځل په مدینه منوره کې نازل دي او یو آیاتونه دوه پیره درې پیره هر څو پیره اله العالمین نازلولی شي هیڅ خبره پکې نشته نو دوه پیره نازل دي ځکه مکی مدني دواړه شته اوس زه لا به دا خبره راځي چې په مکی کې دوه باندې دلیل دی په مدني کېدو باندې دلیل دی چې دا مکی دی او یا په روایت کې مدني دی نو په قرآن کې دا مکی سره سره ولیکه پکار شي چې په مدني کېدو باندې دلیل دی پکار شي ویلو سورۃ الفلق مدنیه یا سورۃ الناس مدنیه بیا نو سره مدنیه لیکل دا مکیه یو سره سره لیکه نو هغه جواب مفسرین دا څه کړی چې اول نزول یې شوی په مکه مکرمه کې اول او عربی دا یو کهاوت دی یو ترکیب دی الاول فالاول اولی نو اول چرته نازل دی په مکه مکرمه کې مفسرین دا هغه نزول خیال ساتلی دی په قرآن کریم کې څه لیکلي سورۃ فلق مکیه سورۃ ناس مکیه ځکه په قرآن کریم کې دا مکی دی نور روایت دا راغلي دي چې دا په مدینه منوره کې سری نازل دي او دا یاد کړه یو سورۃ چې کله دوه ځل نازل شي یو سورۃ چې کله د دوه ځل نه زیات نازل شي سړي په ذهن کې دا راځي چې دا دوه ځل سره نازل وي ډېر پکار شي بس یو ځل نازل شو خبره ختمه دوباره بیا سره نازل کیږي علما مفسرین فرمایي چې کوم یو سورۃ ډبل نازل شي دا د هغې اهمیت او فضیلت رب یې تا تخکار کوي چې ډبل منازل کا دا د دې خبرې دلیل دی چې په قرآن کې د دغې حصې او سورت ډېر اهمیت او ثواب او فضیلت دی په دې بنیاد باندې بعضې سورتونه رب العزت څنګه نازل کړي دوه پیرې نازل کړي نو دا د مکي او مدني مختصر خبره صاحبانو ما ورته وکړه اوس څلورم نمبر دا آیاتونه یولس چې په فلق کې پنځه دي او په ناس کې شپږ دي دا څنګه نازل شو وجه د نزول سبب د نزول ولې نازل کړه خدای پاک څه خبره به وه او څه خبره وه هغه خبره واورئ نو بیا په ترجمه باندې پوهېږئ چې ترجمه یې څنګه ده صاحبانو د کتابونو د احادیثو هم لیکلي دي ډېر ګڼ شمېر مفسرینو هم لیکلي دي په مدینه منوره کې یو منافق انسان و د یهودیانو دوست هم او په خپل هم یهودي و خو منافق و او د هغه دوه یا درې لورګانې هم وې او دا سخت ساحر و جادوګر او دا لورګانې هم نعوذ بالله دا کوم چې ناجایز سحر دی چې هغه بې اتفاقي راولي هغه تکلیف راولي هغه نوره مسلې انسان ته پیدا کړي دا حرام دی او اکبر الکبایر د کبیره او کبیره ده په حدیثو کې دا سحر او جادو دی نو مفسرین لیکلي دي چې په مدینه منوره کې د رسول الله یو خادم غلام خادم هم یهودي و الک رسول الله خدمت وکړه چې په مدینه منوره کې دا کوم کس چې سحر کړی سره د خپلو لورګانو د هغې نوم دی لبید بن اعصم دا یهودي و منافق و نوم یې دی لبید ابن اعصم لبید زوی د اعصم دی او خپلې لورګانې وې ورسره دوی راغله چاله راغله نبی علیہ السلام هغه خادم سو هلک هم یهودي و رسول الله خادم و هغه دومره تجربه نه وه چې دا شی مانه څه شي پیاره غواړي انسان ته پته بعضې وخت کې دي خطایي ترې نه وشي بس هغه ونه وکړه لبید ابن اعصم راغی او رسول الله مبارک دغې خادم ته فرمایي چې داسې کار وکړه چې د حضور علیه السلام یو څو شیان ما په کار دي هغه وایي چې ځان انسان دی ظاهره باندې خو ښه ښکاري څه پته ورته چې په زړه کې منافق دی د رسول الله مخالف دی څه شی غواړي یو هغه رسول الله مبارک د سر مبارک اختراع کړه
بل یې څه شی غواړي بل یا ماته ږمونځ داسې ږمونځ چې زړی استعمال شدی او په هغې کې یو څو د ږمنځې غاښونه په هغې کې د هغه ږمنځې غاښونه یي امر هغه راکړه چې رسول الله استعمال کړي هلته هغه غلام د نبي علیه السلام خادم وي چې ځان څه برکت به حاصلوي څه بل څه خبره به وي هغه خادم خو داسې چې انسان خدمت کا هر څه ورته معلوم وي هغه د رسول الله د سر مبارک اختم راوخیسته رسول الله استعمال شده ږمونځ یې راوخیسته مبارکه او د هغې کې چند غاښونه چې کوم د ږمونځ دي هغه مو راورکړه لبید او د هغې لورګانو چې دا اختم مبارکه یو تار سره یې وتاړه او یولس ګنډې وله ورکړې د اختم مبارک له او دا یې بیا په ږمونځ کې تاو که دا کومه چې زړه ږمونځ وه او د کجورې د ونې چې کومه وچه ونچه څنځوړی آیا راکټ که د کجورې او دا هر څه یې په اخ کې کېښودل او چې کله به دا غوټه به یې تړله سحر هغه الفاظ به یې وي د او د ده د لورګانې چې کوم دي یا یو روایت کې داسې راځي ده به ورته ګنډه ورکوله لورګانو به یې هغه منتر هغه سحر به یې وي پکې کوف به یې کړه ګنډه به یې ورکړه بله ګنډه پکې کوف به یې کړه سحر ګنډه به یې ورکړه رسول الله اختم مبارک له یې 11 ګنډې ورکړې په ږمنځ کې یې تاو کړه دغې اوربشې په دغې وچه څنځوړي کې یې کېښوده او بنو زریق لکه موږ ستاسو قبیلې او قومونه دي مدینه منوره کې یو قبیله و بنو زریق په نوم باندې د هغوی کویای بیر زروان کویایو ده بیر زروان په نوم باندې دغه هر څه یې راوخیسته او بیر زروان ته لاندې کوز شو ځان سره یې ګټه کوزه کړه په هغې بیر زروان کې یو ګوټه یې ووهله چا لبید ابن اعصم یهودي او دا هر څه پکې کېښوده پس یې په هر څه راواړولو بره یې په هغې باندې تیږه کېښوده سحر یې وکړه کله چې رسول الله مبارک باندې دغه سحر دا د لبید لورګانو ورته وکړه عایشې مبارکې امام بخاري یو حدیث روایت کړی دی دغه زیاتې خبرې ځان نه خلکو کړي منګړت دي هغې له څه اعتبار نشته امام بخاري یو حدیث روایت کړی دی او زما ستا مور مبارکه عایشه مبارکه فرمایي چې کله دا سحر په وشو نبي علیه السلام طبیعت خراب شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې خدایات درې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه په دینی کارو کې یا په تبلیغ یا په شریعت احکام او رسول کې هیڅ کوتاهی نه شوه هیڅ کوتاهی نه رسول الله مبارک نعوذ بالله به ترتیب خبرې کړې دي چې خبرې ګډې وډې کړې په دغه ورځو کې یا مونږ تر پاتې یا دین بلا فریضه تر پاتې داسې تکلیف نو رسول الله ته بدن باندې بوجو تکلیف څومره مور مبارکه مونږ ته بیانې په بخاري کې عائشه مبارکه فرمایي چې دومره تکلیف نبی علیہ السلام ته تکلیف دومره و چې کله دې ووي چې زه یو کور والا لکلی یم شپه مو ورسره تېره کړې ده عائشه مبارکه فرمایي چې دا به ترهیر حالانکه رسول الله مبارک به هغې کور والا له نه وتلی ترهیر وشو او یا بیوی چې زه نه یم تلی به یا بیوی چې زه تلی یم عائشه مبارکه فرمایي هم ورته ووایي چې نه یا رسول الله تاسو نه یې تلي یا بل قول کې داسې دی څومره ترتیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې دومره اثر کړو چې کله کله به یو کار کړو رسول الله مبارک په بیا کړ وی به شما نه کړی او دا تکلیف څومره ډېر روایت دي یو روایت دی شپږو میاشتو پورې رسول الله بدن کې تکلیف او هغه کوم چې بس دي کومه خوشحالي په بدن کې دغه تکلیف پر رسول الله مبارک باندې و بیا امام بخاري یو حدیث روایت کړی دی بیا حل تګور حل یداو تکلیف یې تیر کړ نبی علیہ السلام شپې اوده شو دام عائشه مبارکه فرمایي چې کله رسول الله شپې اوده شو رسول الله خوب ویني په خوب کې ځینې خوب کې دامي دوه فرشتې دي یو د رسول الله سر مبارک ته ولاړه ده مبارکه یو د رسول الله خو مبارکه ته ولاړه ده فرشته او په خوب کې دا خوب کې رسول الله عائشه مبارکه ته چې کله راکېناست ورته بیان یې کړ چې داسې بیګامه خوب لیدلی څنګه قربان خوب ده لیدلی بیګامه خوب ولیده یو فرشته زما سر ته یو فرشته زما خپو ته ولاړی وایي چې دا سر والا فرشته د خپو والا ته په خوب کې په دغه صاحب باندې څه شوي دي رسول الله وښیي د نبي علیه السلام وښیي په دغه صاحب باندې تکلیف دی په دې باندې څه شوي دي وایي چې هغه خپو والا فرشتې ورته وایي چې دا مسحور دی مسحور یعنی سحر پې شوی جادو پې شوی ځکه تکلیف کې دی بیا سره والا فرشته ورته وایي جادو چا پې کړی پخو والا فرشته ورته وایي لبید ابن اعصم و د هغې لورګانو بیا درته پوښ کا چرته یې ایښودی سر والا خپو والا یې
بنو زریق چې کوم دی د هغې قویا دی بئر زروان په بئر زروان کې لاندې کوټی والی پټ کړی دی او په هغې باندې تیږه ایښې ده لبید هلته دا شی پټ کړی دی بیا سره والا ورته علاج یې څه دی علاج څنګه به ښه کوي محبوب خپل والا ورته فرمایي فرشته داسې به ښه کوي چې محبوب لاړ شي صحابه ځان سره کا او دغه کوهي ته کوز شي تیږه اخوا کا او دا ارض سره وباسي او بس هغه ګڼ دې کولاو که رسول الله طبیعت به ښه شي دا خودنه ورته الله طرف نه دومره به الله ته منظوره وه ورته وښود رسول الله چې کله راناست دی خوب نه دا خوب یې چا ته بیان کړه عایشې مبارکې ته ما ته خو داسې داسې وویلی شو بس عمار ابن یاسر علي شیر خدا رضی الله تعالی عنه طلحه رضی الله تعالی عنه داسې ډېر صحابه یې ځان سره کړ رسول الله روان کړه چې کله یې روان کړه د بنو زریق او بیر زروان کوهي ته ورسېده صحابه لاندې ورکوز شو صحابه یې چې والله دا اوبه یې داسې زیړې وي لکه د نیکلیزو غوندې د اوبه زیړې شوې او خرابې شوې وي هماغه خبره واقعا پروت و امو لرې کړه وته چې کوم ځای ښودله او هم سپړه ده په هغې کې دا ګمونځ او رسول الله یخته مبارک او 11 ګنډې هغې له ورکړی شوې وي چې هغه هم ځان سره بره وخېژاوه چې کله مې وخېژاوه خو ډېر وخت شوی رسول الله نه ورکاوه ګمونځ یې نه هغه یخته مبارک راکړاو کړو هغه خو ډېرې باریکې ګنډې مبارکې هغه یخته ده هغه ګنډې یخته مبارک له ګنډې ورکړی شوې وې ډېرې هسې باریکې ګنډې وي رسول الله ته چې کله دا میلاو شو دا به اوس کولاوږي څنګه یخته له ګنډه او شپږ میاشتې په کوهي کې پروت او دا به څنګه کولاوږي بس جبريل علیه السلام راغی الله طرف نه او دا 11 آیاتونه یا رسول الله ته وښودل چې سورة فلق او ناس تر جوړ شو یا رسول الله یو ګنټه ونیسه په لاس کې ووایه قل اعوذ برب الفلق آیاتنا رسول الله قل اعوذ برب الفلق شوف کفر ګنډه کولاو شو هغه پسې دویم نمبر من شر ما خلق آیاتنا په دویم باندې من شر ما خلق اغه من الجنه والناس اخرنه آیات په اخرنه ګنډه باندې وي هغه ګنډه یو لسمم کولاو شو چې کله کولاو شو نبی علیہ السلام سحر ختم شو طبیعت یې کولاو شو نبی علیہ السلام چې کومه نشاط او تازګي په طبیعت کې اغراله نو دا یونس آیاتونو په نزول باندې سبحانه پوه شوي چې رب لا یزال د رسول الله د یونس ګنډو کولاوېدو لپاره یو آیات نازل کو رسول الله پیګوي هغه یونس آیاتونو کې پنځونه سورۃ فلق جوړ شو او شپږ آیاتونو سورۃ ناس جوړ شو یا رسول الله مبارک اخلاق او بیان صاحبانو ما او تاسو سره چې څوک داسې وکړه او تر خبره نیو او نوم یې راځي او رب راته وایي بیا به کنفرم دی بیا به شک او شبهه هم زه درته ووایم څه خبره به وکړي خو چې رب یې راته وایي اوس رسول الله اخلاق ته ګورئ دوه روایات راغلي دي یو روایت کې داسې چې رسول الله د دغه ساحر نوم سره چاته ونښوده سره چاته ونښود لبید ابن عاصم سحر او دغه لورګانو سحر کړو سره چاته ونښود صحابو ته فرمایي قربان نوم یې راته وښیه ورته فرمایي نه نوم یې نه راته ښایمه بیا تر تاسو انتقام اخلئ انتقام او بدله او زه دا مخ وخورم چې خپل ذات په بدله کې چانه انتقام او بدله واخلم زه دا مخ وخورم څومره تکلیف ورځ او په بل روایت کې څه راځي رسول الله نوم ورته وښود صحابه ته چې نوم یې ورته وښود او فرمایي یا رسول الله اجازه وکړه چې لبید ابن عاصم سرطنا جدا کړو مردار یې کړو ختم یې کړو تاسو له تکلیف ورکړئ رسول الله ورته فرمایي چې نه زه دې پاره نه راغلی دویم حدیث الفاظ داري زه دې پاره نه راغلی چې زما د وجه نه یو انسان ته تکلیف ورسي زه خو بعثت رحمه زه خو یې پاک راغلی په طور د رحمت باندې په زحمت باندې نه چې چاله تکلیف بس خیر دی جان یې دو بس پرې دی دا رسول الله صلی دا رسول الله اخلاق موت یې داسې کړی شو نه موت به بدله ته راخلو ګرځو په خلکو باندې چې شابه داسې په وکړه داسې را باندې کړي دغه 11 آیاتونه صاحبانو رب لا یزال سکړه نازل یې اوس دغه 11 آیاتونه موږ هم یو رب دې د زموږ د بیمارو لپاره د تکلیفونو لپاره د بد نظر لپاره د سحر لپاره دی رب سبب وګرځي چې موږ یې کله وایو موږ یې وایو بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق اوس رب کائنات څه وایي رسول الله یې مخاطب دی رسول الله ته وایي قل یا رسول الله ووایه وفرمایه څه ووایه خدایه داسې ووایه اعوذ زه پناه غواړم برب الفلق په هغې رب باندې چې هغه څري کوونکی دی د شپې او سبا ترې نه وباسي فلق څلور صفتونه د رب دي یو فلق دی صفت د رب او درې په سورت ناس کې دي رب الناس
ملک الناس الہ الناس څلور صفتونه لري. خدای دې مفسرینو ټول خلکو فلق معنا کړی دا په سبا باندې، یعنی زه داسې ووایم چې زه پناه غواړم په هغه رب د سبا چې د سبا راختو او د سبا د راویستلو رب دی. خو مفسرین فرمایي فلق معنا نه سیری کول، دا صرف سبا پورې منحصر کول نه پکار چې صرف سبا نه، داسې ووایم زه پناه غواړم په هغه رب باندې چې سبا شپه سیری کوي، اخر کې دا شپه چې کومه کنه اخر کې اڅیری کا څه ته وروسي سبا ته وروسي سبې شي دام فکر او دا څه وایي دانا سری گئی تیغ ترې نه وروباسي، رحم بچی دانا ټولوي بچای ترې نه وروباسي، انډه ماتای هغه نه بچای ترې نه وروباسي، تیګا زمکا خاورا غرچي او بترې نه وروباسي. دا ټول معنا مفسرین فرمایي صحیح دي، او اکثر معنا فلق په سبا باندې کړي. زدا سی وا یا رسول الله اعوذ ز پناه غواړم برب الفلق، په هغه رب باندې چې هغه سری کوونکی وي فلق شپېلا او سبا ترې نه راوباسي سبې شي. په دې کې یو ډېره ښایسته خبره راته کوم، یو مفسرینو کړې ده. زما استاد چې څومره عمر دی، هره شپه زما استاد عمر کې هره شپه چې انتها ته رسېدلې ده هغې پسې سبې راغلی که نه راغلی. اوس پورې داسې نه شوي چې شپه ما ورته بتې وکړي سره دوم سره شپې، خو چې هر کله شپه انتها ته رسېدلې رب پکې سهار راویستی دی، سبې یې شروع کړی دی. مفسرین فرمایي چې په دې خبره کې یو طرف ته اشاره دا ده چې رب ته دا ویل غواړي چې ای بندګانو هره ورځ روزانه سختې تیارې او شپه در باندې راولمه، شپه شي در باندې او دا هم درته ثابتومه چې همغه شپه چې زه یې راولم تیاره چې زه یې راولم بیرته شپه سوي کړم ختمې کړم سبا پکې راوخېږم هغه تیاره په رڼا باندې بدله کړم. مفسرین فرمایي په دې کې رب دې طرف ته اشاره ده چې څومره هم په تا باندې تکالیفي او په مشکلاتو کې او په تیارو کې او په تکلیفونو کې دا ایمان ساته چې رب د دغه تکلیفونو او تیارو نه ما ایستی شي، چې روزانه شپه سیري کوي سبا ایستی شي، دغسې رب کائنات زما تکلیفونه ایستی شي. دا یقین بساتي دغه مشکلاتو نه به ما رب وباسي، دا تیارې به راباندې رب ختموي. نو دا یې معنا ده زه پناه غواړم. یو آیات دا دی ښه پناه غواړي په هغه رب سره چې هغه سري کوونکی دی شپې لره او سبا ترې نه راوباسي. څه شي نه پناه غواړي؟ داسې ووایه من شر ما خلق، پناه غواړم د شر او د تکلیف ما د هر هغه شي نه خلق چې الله پیدا کړي دي. الله چې څه شر پیدا کړی ده نه د هغې د شر نه زه څه غواړم، د هغې د تکلیف رسولو نه زه پناه غواړم. اوس هماغه مختصرا د هر شي خیر هم دی د هر شي شر هم دی. ټولو نه اول دغه سپیکر دی، دا یې خیر دی چې موږ قرآن پرې وایو، خو که ګډې وډې خبرې کوي دا د سپیکر شر دی. دغه مسجد دی دغه چت دی، خیر یې دا دی چې باران دی ما ورته لاندې تر ناست یو الله نه موږ ته رابوی وځي، دا یې شر دی. دا ګاډی دی چې ما ورته یو ځای نه بل ځای ته رسوي، دا یې خیر دی. خو که وغورځېده یا اسکیډنټ وشو دا یې شر دی. دغسې د هر شي خیر هم دی د هر شي شر هم دی، دواړه طرفونه یې شته. صاحبانو روټۍ خیر ده خیر هم دی، روټۍ چا په تناسب په اندازه باندې وخوړه صحت به برابرې عبادت به ده، او که نه ورته کېناست به پر لکۍ ورته وواله ځان یې په هغې باندې شین کړ بس ګېډه به خرابه شي، اسهال به په هغه باندې جاري کېدی شي مړه شي. نو هر شي خیر او شري دا د روټۍ شر دی، زیاته به نه خورې، خیر په کم کې دی. داسې نور هر شي یا رسول الله ته څه ووایه من شر ما خلق، زه د شر د تکلیف ما د هر هغه شي نه پناه غواړم رب په تا سره خلق چې تا پیدا کړي. شپې هم شر دی، د شپې شري که نه ځکه چې الله فرمایي وجعلنا الليل لباسا، ما شپه آرام دپاره پیدا کړې ده. او که ته بېځایه ګرځې او بېځایه راوځې پیریان به درګېرئ دیواګان به درګېرئ، څوک به درته وایي مه که قتل که، څوک به لګاړې درنه واخلي، څوک به څه شی درنه واخلي، دا د شپې شر دی. دا ګوان او قاتلین او څومره خلک چې دي په شپه کې نقصان به ورته رسي، او خیر یې دا دی امامه پکې ویده شه، او د ورځې خیر دا دی چې ذریعه د معاش یې وګرځوه، کاروبار پکې وکړه، بچو لپاره حلال رزق وګټه، او شر یې دا دی چې دور دی. دا د ورځې شر دی چې ته په خوبو باندې تېره کړې، نه عبادت شته او نه وټه ګټه، دا د ورځې شر دی. خیر یې دا دی چې عبادت وکړه مال هم ګټه. شپه خوب لپاره شپه ده ورځ نه ده، هر شي شر دی، نو هر شي نه زه پناه غواړم.
ومن شر غاسق اذا وقب. او دا سی وای یا رسول الله ومن شر چې زه پناه غواړم په رب سره. څه شي نه پناه غواړئ؟ د شر او د تکلیف. غاسق د شپې، د شپې د شر او د تکلیف نه پناه غواړم. کله؟ اذا وقب، په هغه وخت کې چې دا شپه راخوره شي. شپه کله صاحبانو راخورېږي؟ کله چې غروب وشي، کله چې لمر ډوب شي شپه راخوره شي. غاسق ویل کېږي شپې ته، ټولې تیارې ته. او تیاره په شپه کې ځکه غاسق معنی شپه ده. زه پناه غواړم د شپې نه، د شر د شپې نه، د تکلیف د شپې نه. په شپه کې ډېر تکلیفونه انسان ته جوړېدلی شي. کله اذا وقب، کله چې دا شپه راخوره شي، د شپې ابتدا وشي. ومن شر النفاثات في العقد. او یا رسول الله داسې ووایه چې زه پناه غواړم ربه په تا سره. څه نه پناه غواړم؟ د هغې تکلیف او شر. النفاثات د هغې ښځو نه چې هغه پوک وهونکي دي د سحر په وخت کې. فی العقد، په ګنډو کې، په غوټو کې. څنګه چې له دوی لورانو پوک واهه او رسول الله یې ته د زور ورکړه مبارک له ګنډه به تر جوړېده. تکلیف تر جوړ شو، جوړ نه شو. داسې ورسې وایه چې آینده کې زه د شر او د تکلیف نه پناه غواړم په تا سره. چا شر او تکلیف نه؟ النفاثات، د هغې زنانو چې هغه سحر په تور باندې، جادو په تور باندې پوک وهونکي دي. فی العقد، په غوټو کې، په ګنډو کې. بیا لپاره چې کله داسې زنانې او زما باندې سحر کا او په دغې غوټو کې پوک وهي، ربه په هغه ټایم کې هغې پوک نه زه پناه غواړم. ما دغسې ضرر او تکلیف نه بیا وساته. ومن شر حاسد اذا حسد. او داسې ووایه چې زه پناه غواړم ربه په تا سره. څه نه پناه غواړم؟ هغې شر او تکلیف، هغه شر او تکلیف د چا نه؟ حاسدن، د حسد کوونکي نه. اذا په هغه وخت کې حسد، چې کله دا حسد کوونکی حسد که. دلته یو مختصر خبره درته کړم چې حسد باندې پوه شئ، بیا به ګناه نه ځان بچ کوئ. چې په حسد باندې نه پوهېږو، حسد نه ځان نه شئ. یو دی صاحبانو دا یاد لرئ، ډېره ضروري خبره. یو دی حسد، یو دی غیبته. دا دوه شیان. حسد څه ته یې؟ حسد دا ډېر حسدي دی. حسد دې دی چې ته چا سره یو نعمت وګورې، رب ورکړی د الله تقسیم دی، ته څه ووایې؟ تربور دی یا عام کس دی یا ګاونډي دی، ته ووایې چې خدای پاکه دا نعمت دنه واخله، مال یې راکړه، دنې واخله مال. او که زما په قسمت کې نه وي نه، بس دنې واخله، دنې مور کوه. نعوذ بالله، دا حسد دی. او رسول الله په حدیث کې څه فرمایي؟ ان المؤمن يغبط ولا يحسد والمنافق يحسد ولا يغبط. نبی علیہ السلام فرمایي مؤمن چې کنه مؤمن لا يحسد، مؤمن حسد نه کا بلکې څنګه غیبته کا. غیبته څه دی؟ ارتیام. منافق شي، منافق يحسد، منافق انسان حسد کا. ولا يغبط، هغه غیبته نه کا. نو غیبته چا صفت ده؟ د مؤمن. حسد چا صفت ده؟ د منافق. اوس غیبته څه دی؟ غیبته جایز ده، غیبته کوه. غیبته دې دی چې ته چا سره نعمت وګورې، چې هر قسمه نعمت دي، د صحت او د حسن او د پیسو او د ګاډي او هر قسمه نعمت دي. چې کله یې چا سره وګورې ته څه ووایې؟ ربه دا نعمت ماله راکړه. خو که ما په قسمت کې نه که نه، ربه دنې ما اخله، ده سره دی. دا غیبته ده، دا جایز ده. مؤمن شان دا دی چې دې نه هم ځان وساتي. بس چې خدای څه دله ورکړي په هغې باندې شکر وباسي او قانع شي، صبر پرې کړو. خو غیبته دا غیبته ده. نو حسد او غیبته باندې پوه شوې؟ زما سره خدای مال یې راکړی، خو که مال یې مه راکړي دنې یې واخلي، دا حسد دی. او چې چا سره نعمت وګورې، څوک ته وایي چې خدای دا نعمت ما هم خوښ دی، مال یې راکړي. خو که ما په قسمت کې نه یم، مال نه راکړي، نو خدای دغه خو یې ما اخلي که نه، ده سره وي. دا جایز ده. نو ځکه رسول الله فرمایي مؤمن زیات نه زیات غیبته کړی شي، حسد نه شي کړی. منافق انسان غیبته نه کا، منافق انسان حسد کا. او تاسو ته دا پته چې په اسمانونو کې اوله ګناه کومه شوې ده؟ حسد. شیطان آدم علیه السلام مسجود الملائکه دی، فرشتو ته سجده لګولې، شیطان نه وتلو. په اسمانونو کې اول ګناه حسد ګناه شوې، او په ځمکه باندې اول ګناه حسد ګناه شوې. آدم علیه السلام زوی قابیل خپل ورور حابیل قتل کړ د ښځې د وجې نه، چې هغه ښځه حسینه وه، حسد یې ورسره وکړه چې دا ما سره وي. اول ګناه په ځمکه باندې حسد، او اول ګناه په اسمانونو کې حسد. نعوذ بالله. نو داسې به مونږ نه کړو. چا سره چې کوم نعمتونه وي، ربه نور یې موله ډېر کړي. او داسې بې غزنام به یې، بس چې کوم ما سره وي، خدای په دې باندې شاکر کړه، په دې باندې شکر ګزار کړه. رب یې درکوي له، رب ښایسته تقسیم دی، رب له حکمت نه ډک تقسیم دی. والله چې ما ورته سره کړي دي که نه، دا زما ستا د حیثیت نه ډېر زیات دي، د دین نه یو لایق. حسد به نه کوئ. او چې کله حسد یو حسد کوونکی
کوونکی حسد کې کنه علما فرمایي دومره سخت اثر یې سحرم اثر دی نظرم اثر دی او چې کله حسد کوونکی تاسو سره حسد کوي علما فرمایي دومره بد اثر یې دی چې د حسد د وجه نه کله کله رب لا یزال د انسان نه نعمت بیرته وخت دومره سخت اثر یې هغه بل انسانان هغه نعمت نه څخه محروم یې کړ ځان دا وایي ځان ته ساتي ځکه رسول الله پناه وغوښتله زه پناه غواړم د تکلیف د حسد کوونکي نه اذا حسد چې کله د حسد کوي او دا یو کوم سایډ افیکټ دی هغې نه زه پناه غواړم ربه ماتې مه رارسي بسم الله الرحمن الرحیم پسې صورت دی قل اعوذ برب الناس قل فرمایه محبوبه داسې ووایه اعوذ زه پناه غواړم برب الناس فرب د خلقو سره ټول خلق رب یو څوک دی رب لا یزال واحد لا شریک زه پناه غواړم په رب د خلقو سره ملک الناس زه پناه غواړم په هغې بادشاه د خلقو سره چې د ټولو خلقو حقیقي بادشاه دی اله الناس او زه پناه غواړم څنګه چې په چا سره پناه غواړم په هغې معبود ورکوي چا چې عبادت شي عبادت په چا شي الله زه پناه غواړم په هغې معبود د خلقو سره چې څوک دی رب دی دلته صاحبانو مختصره خبره دا ده چې دلته ناس درې کاله راغلی او دا غیر مخکې یو ځل ناس نه مخکې رب لفظ دی بیا ناس نه مخکې ملک لفظ دی بیا ناس نه مخکې اله لفظ دی دا یې څه خدای پاک ناس درې پیره یو شی راغلی اول ټکي بدل کړی رب الناس ملک الناس اله الناس داسې ولیکلي دل مفسرین یو خبره کړې مختصره تقول ګورئ اول چې ویني زه پناه غواړم په رب ده رب معنا ده تربیت کوونکی غټونکی رزق ورکوونکی دا د رب معنا ده نو دلته صاحبانو ناس نه مراد ماشومان دي ماشومان ځکه تربیت په چا کېږي د ماشومانو کېږي نو زه پناه غواړم برب الناس کې ناس نه مراد ماشومان دي په هغه رب چې تربیت کوونکی د خلکو دی کومو خلکو تربیت کوونکی دی د ماشومانو یعنې زه پناه غواړم په رب د ماشومانو سره چې د ماشومانو رب دی بیا ملک الناس زه پناه غواړم په بادشاه د خلکو سره دلته ناس نه څه مراد دی دلته ځوانان ته مراد دي ولې ملک مخکې ملک راغلی او ملک معنا بادشاه او بادشاه جوړوي په سیاست او په دغه باندې زموږ او ستاسو بادشاه سیاست پکړي سټرګل پکړي محنت پکړي خواري پکړي او دا د سیاست جذبه په چا کې زیاته په ځوانانو کې ځوانان په سیاست کې انوالو دي که نه هغه دغه نارې وایي چا پسې مرتاباد او چا پسې زنداباد دا د دوی شوق زیات دی د ماشومانو نه او د بوډاګانو نه دلته ناس نه مراد څه دي ځوانان دي یعنې زه پناه غواړم په هغې رب باندې چې هغه رب د ځوانانو دی هغه رب د ماشومانو دی او درېیم نمبر اله الناس اله ویل کېږي معبود ته او معبود ویل کېږي هغې ذات ته چې د هغې عبادت شي او عام طور باندې انسان عبادت کله شروع کوي کله چې بوډا شي زمالي ټول مغازې ډېره ده زما استاد غوندې صاحب مبارک هم ناست دی پاکان خلک دي زه خپل ځان یادوم او تاسو یادوم داسې ګټه وړم ډېره کړه او بیا چې وروسته را بوډاګان شو را سپین شو او شیخول یې نه شو که نه یو دوه رکعته نفل به وکړو دا خبره ده الله توفیق دی داسې نه یم خو عبادت په ځوانۍ کې پکار دی په مثل د ذهبو دی په مثل د سرو زرو دی او د بوډاتوب عبادت په مثل د سپینو زرو دی خو په آخر کې خلک څه کوي د دې کې ناس نه مراد بوډاګان دي ځکه چې مخکې اله لفظ دی اله معبود دی او معبود هغه ذات دی چې عبادت دی شي او اکثر عبادت د رب په بوډاتوب کې خلک کا ځکه مراد پیدا شي چې زه پناه غواړم په هغې معبود باندې په هغې رب باندې چې هغه معبود دی د بوډاګانو معبود دی خلاصه ترې ووته په هغې رب باندې پناه غواړم چې د هر چا رب دی که ماشوم دی رب یې دی که ځوان دی رب یې دی او که بوډا دی رب یې دی په هغه رب باندې زه پناه غواړم خو په دغه صورت کې څه شي نه پناه غواړئ من شر الوسواس الخناس د شر او د تکلیف د هغه شیطان نه چې هغه وسوسه اچوونکی دی شیطان موږ ته وسوسې اچوي که نه اچوي وسوسه د شر د هغې شیطان نه پناه غواړم چې هغه وسوسه اچوونکی دی او چې کله وسوسه وچي او ته ذکر نه غافل یې ذکر نه کړي همدغسې وسوسې اچوي خو چې کله تا ذکر شروع کړ الله فرمایي الخناس هغه شیطان چې وسوسه اچوونکی دی او چې ذکر د شروع کړ بیا وروسته کېدونکی دی خناس ویل کېږي وروسته کېدون تا زړه سره وي خو چې ذکر د شروع کړ ریورس شي وتښتي زړه نه نو زه پناه غواړم د شر د هغه شیطان نه چې هغه وسوسه اچوي په زړه کې الخناس او داسې شیطان چې کله انسان ذکر شروع کړ که نه هغه وروسته کېدونکی بیرته وروسته شي د زړه نه انسان نه وتښتي نبي علیه السلام فرمایي
الشيطان جاسم على قلب ابن آدم. ده حديث راوي. الشيطان جاسم على قلب ابن آدم فإذا سهى وغفل وسوس وإذا ذكر الله خنس هرب وتراجع. حديث مبارك مسلسل النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان جاسم. شيطان ده سلز بس راسي لك نخطي زوسر از موسى كلا نخطي فإذا سهى وغفل. څومره چې د انسان په هیره کې او په خطا کې او په غفلت کې ذکر نه کوي شیطان ورسره وسوسه ځاچي وسوسه ورچي. هغه تاسو ته لګونه چې کله دا وسوسه ذکر مو ته وروه او اولیاء خلق تسوقي ولا اولیاء خلق ته ذکر وکړي. خو چې کله واذا ذكر الله خنس خو چې کله د انسان ذکر شروع کړه خنس رستو شي بیرته منډه او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي داسې خلک هم شته کنه. حضور علیه السلام فرمایي چې دومره ذکر کنه دومره ذکر چې په منډو باندې شیطان دومره کمزوری ده دومره منډې ورکوي په دغه ذکر باندې شیطان د منډې وځي تاله نږدې نشي راتلی دومره منډې ورکړه چې په منډو باندې دومره کمزوری ده چې آینده لپاره دغه شیطان په دغه انسان باندې ګوټه بیا نه چلېږي. دومره منډې ورکړې په دغه ذکر باندې ولې بیا په تاسو باندې مسلط نشي او په تاسو باندې غالب نشي. بیا نو زه پناه غواړم د هغه شر د شیطان نه هغه شیطان چې وسوسه اچي او بیا څنګه الخناس رسته کېدونکی چې هلته ذکر شروع که صاحب دی رستو شي. پس شي الذي یا الله فرمایي الذي هغه خناس هغه رسته کېدونکی یوسوسو چې دی خپله باندې څه کوي یوسوسو چې دی وسوسه اچوي او چې ذکر شروع شي رستو شي. الذي هغه شیطان یوسوسو چې وسوسه اچوي فی صدور الناس فی قلوب الناس. صدور په مراد زړه دی په زړه د خلقو کې وسوسه اچوي او دا شیطان د چا نه وي من الجنة والناس. کله د پیریانو نه وي دغه شیطان په زړه کې وسوسې اچي والناس او کله دا شیطان د چا نه د انسانانو نه. نو شیطان په دوه قسمه باندې یو دی انسي یو دی جني شیطان خو موتانی نو نیکان صالحانو ته په پته لګي خو موتا ته نه لګي. هغه خو په ذکر باندې انسان نه چلے تختې منډې وي خو انسي شیطانان خو موتا پېژنو کوي. انسي شیطانان خبره راشي په غوږ کې خبره وشي ورور د داسې وي او پلار د داسې وي او تربور د داسې وي او مور سره ګڼه او تا پسې خبرې وکړي ګوره چې دغو خلکو خبرې ونه مني. دا شیطانان دي انسي شیطانان دي او لاړ پلان سلام وران کا هور سلام وران کا کور سلام وران کا کلی سلام وران کا نه تحقیق پکړي چې خبره ته ورسي تحقیق یې کړه اصل ورشه دا داسې وي کومې سره حل یې کړی کني ویلي کم از کم شر نه خو بچ شي. د انسي شیطانان هم شته نو خدای پاک جل جلاله فرمایي چې دا شیطانان کله د انسانانو نه وي چې په زړه کې وسوسې اچي او کله د چاني والناس کله د انسانانو نه او کله د پیریانو نه. صاحبانو دا یاره لفظي ترجمه او په اخر کې فضیلت په تور باندې دا خبره کړم. صاحب مبارک ان شاء الله تعالی دعا کا هغه دا دی فضیلت یې دا دی صاحبانو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی ابو داود حدیث ته صحیح ستو کې ابو داود حدیث ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کوم یو انسان چې درې کرتی سورۃ اخلاص سورۃ فلق سورۃ ناس اخلاصم ولهو دغه مخکې چې کوم دی دا درې وړه سورتونه درې ځل سحر مونږ پسې درې ځل ماخوستن ماخام پسې باندې رسول الله مبارک فرمایي چې دا هر شی لپاره دا کافی دی. هر شی لپاره کافی دی. سحر لپاره کافی دی اور سره بد نظر لپاره کافی دی. او مخلوقات دا هر شی شر لپاره کافی دی. هر بیماری تکلیف او سایډ افیکټ لپاره کافی دی. رسول الله مبارک هر شی لپاره کافی دی. او ابو هريره فرمایي ډیر وظایف رسول الله کړه چې کله دا د سورتونو نو نازل کله به پانا یو دعا ویلا او کله به بل ویلا کله به بل ویلا چې کله دا د سورتونو نازل شو ابو هريره فرمایي ټول دعا باندې نبی رسول الله پرې خو دې صرف دا درې سورتونه به درې ځل وی پاس. سبحان الله کافی علی کرم الله وجهه فرمایي نبی رسول الله په موږ باندې ویاړو او چې کله زما سجدینا راوښتېدل پس مکه باندې رسول الله په اخر عمر کې لاس کې خودم د مانځه په دوران کې پس مکه باندې لاس کې خود اوچتېدل لعنت راغله ټکي ورته نبی رسول الله لعنت ویل نبی لعن الله العقرب لعنت دی په لرم باندې نبی رسول الله ټک ورته په مانځه کې او چې کله ټک ورته په مانځه کې نو هغه پس علي شله ودا فرمایي کله سلام وکړاو دا یو لعن الله العقرب لعنت دی په لرم باندې
نه منځګزار پیژني او نه غیر منځګزار. نه دا پته ورته لګي دا منځګزار دی غیر منځ، او نه نبی پیژني او نه غیر نبی. لکه دا پته نه لګي دا ټک څه چاله ورکوم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لګي او بل وغوښتي مال یې وغوښته په هغه کې چې له مال غوښوله په هغه په باندې چې دا اثر وبیول او سورۃ فلق او الناس او اخلاص رسول الله تلاوت کا هغه په کفر دم ثابت دی د حدیثونو، ها دم شرعي دم بالکل ثابت دی. او امام بخاری اخرنی حدیث القوائمه دینه باندې اندازه ولري. عائشه صدیقه فرمایي چې کله دا سورتونه نازل شو هغه وخت وخلا تر رسول الله اخیری عمر پورې بالکل لاست عمر پورې یو ظلم رسول الله دا هر مزنبات یو ځل هر مزنبات یو ځل او سحر او ماخام مزنبات درې ځل دا درې سورتونه نبی پری خودی په ټول عمر کې نبی پری خودی دینه اندازه لګوي چې رسول الله اخر کې دا چې دا څه کوف او په لاسو کې او په ځان باندې کومه غلاس مو غنا چې دا مبل کوم څنګه دا بخاری حدیث دی. عائشہ مبارکه فرمایي رسول الله دا درې سورتونه درې ځل وی هر مازه پس یو ځل او ما خام او سبیل پس درې ځل لاسو کې کوف کړو چې کوم ځای ته به لاس رسیدو دا غلاس به په ټول بدن باندې راخ نبی صلی الله علیه وسلم. اچھا طریقہ داخل کرنا حق دین پټي و ټول خبره چې زموږ الحمدلله کوم دي دا قرآن او حدیث نه ثابت دي او د دې په بیان کې د دین خلک کوم راضي او اصل روان دي راضي او چرته بزي حق لا بزي حق الحمدلله اهل سنه وجماعه زموږ علماء او اولیاء سره الحمدلله. بیا دین اندازه ولګو چې رسول الله په اخر وخت کمزور شو په تقاضای بشر چې دا لاسونه مبارکان ورته تکلیف او چلو چې تول بیا یا په روان بدن باندې دیوال چې ماته حکم وکړه چې راته چې عائشہ مبارکي تلاوت هم تکوا درې واړه زما لاسو کې دوه قسمه روایت راغلی. یو روایت دا چې ما په تلاوت کو په خپل لاسو کې په موقوف کو او برکت حدیث کې لفظ دا دی برکت حصول په نیت باندې چې برکت راته حاصل شي. رسول الله مبارک په بدن باندې ما لاسونه رخ کړ په دې نیت چې برکت راته. یو روایت دا چې ما په تلاوت کړ حضور علیه الصلاۃ والسلام په لاسو کې په موقوف کړ او لاسونه د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک په ماونی و برکت حاصلولو لپاره او دا غون چې کوم ځای ته لاسونه رسیدل رسول الله مبارک په بدن باندې په ما لاسونه رخ کړ. دا یاد دا سحر د پاره وظیفه ده، دا نظر د پاره وظیفه ده، دا حاسد د شر نه من شر ما خلق چې په دنیا کې هر شی دا هر شی شری دا هر شی شر د پاره چې سیمانو دا وظیفه په داسې باندې چې دوی ورځي ضروري او څلورم ورځ باندې پرې خو دې پنځه ورځې ضروري پښپل معنا مواظبت وکړي همیشواله وکړي ټول عمر د پاره دی وایي سورہ ژوندۍ دې کمال ته ګوره چې دا درې کله دې دا درې ولا سورتونه درې ځل سهار پسې او درې ځل ماښام پسې او په ځان یې کوفوا چې رسول الله می فرمایي زموږ د ایمان د جدار هر خبره لپاره کافي وي. موږ په دې ایمان باندې وایو چې دا هر خبره لپاره سړي کافي ان شاء الله تعالی ربم د هر څه نه بچي. الہ العالمین دا مختصر اختتام او تفسیر استاسو د ذهنونو مطابق الہ العالمین دې قبول کا خدای منظور کا او دا کوم ناستا او ورندا ویل او ریدل شو رب العزت په دې باندې ډېر ثواب راکاته ما شومان الله خدای مزید ترقی ورکا او استاد محترم لدی الله مزید ترقی وکړي نور صورت خی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحانه طرفنا نقول المبارك.